الله رب العزت په تمام مخلوقاتو کې انسان ډیر اشرف اور معزز پیدا کړو. بیا د انسان په فطرت کې د نیکه استعداد هم ورواچولو او د بده استعداد هم ورواچولو. تابعداری، سرکشی، بلائی، برائی، خوبی اور خامی دا دوان قسم ضدین سیزونا اللہ رب العزت دا انسان په فطرت کې پیدا کړل. بیا به د انسانانو کې بعضو ته په بعضو فضیلت هم ورکړی دی، بعضو ته د رفع درجات په بنیاد فضیلت ورکړی دی چې د هغې درجه الله ته ډېره بلنده ده لکه انبیاء کرام، او بعضو ته د هم کلامه فضیلت ورکړی دی لکه موسی علیه السلام سره الله کلام کړی دی. زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت د معراج په موقع باندې کلام کړی دی، دیدار کړی دی. نو بعضو ته داسې فضیلت حاصل دی او بعضو ته د مراتبو په اعتبار سره فضیلت ورکړی دی. په مونږه انسانانو کې هم داسې خلک شته چې د هغې مرتبه ډېره اوچته ده د نورو په نسبت. نو همدقه شان الله رب العزت بعضو ورځو ته په بعضو ورځو فضیلت ورکړی دی، لکه د جمعې ورځو ته په نورو ورځو فضیلت حاصل دی، او بعضو میاشتو ته په نورو میاشتو باندې فضیلت حاصل دی، لکه د رمضان د رجب میاشتې ته په نورو میاشتو فضیلت حاصل دی. دا یو اصولی قانون دی. نو په دغه میاشتو کې یوه میاشت د رجب ده چې الله مونږ او تاسو ته اوس نصیب کړې ده.